نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله تبارك وتعالى: وما للظالمين من نصير. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح هلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. ما للظالمین من حمیم. قیامت پر ورځ باندې و ظالمانو داسې مشفق او قریب او ګرم دوست نه وي چې د حمایت وکړي او د تعاون وکړي، او نه به داسې سفارشي وي چې دا خبره ومنله شي، سفارش وشي. او د ظالم په باره کې به خو پیغمبران سفارش نه کوي، نیکان صالحان به نه کوي. خو که فرض که داسې څوک وي چې په ځان پسې چا پسې ځان تړلی وي او وایي چېرې زما سفارش به کوي، نو دا سفارش نه قبلیږي قیامت. صورت غافر آیت نمبر 18. وما للظالمین من نصير. او نه به څوک د دې ظالم مددګار وي، د ظالمانو مددګار به هم نه وي، تعاون یې وکړي، مدد یې وکړي او د ظلم نه ورله نجات ورکړي. صورت حج آیت نمبر 71. جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې بېشکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ځان د ظلم نه ساتئ. بېشکه دا ظلم د قیامت د تیرو نه یو عظیمه تیره ده، او ځان د کنجوسۍ نه، هغه کنجوسي د هغې سره حرص وي، د هغې نه ځان ساتئ. ځکه چې تیر شوي قومونه همدغې شح او دغې کنجوسۍ سره د حرص نه هلاک کړي دي. ځکه هغې مجبوره کړي په دې باندې دا چې دوی وینې توی کړي، د یو بل وینې توی کړي، او دا چې ځان دپاره هغه چې په دوی حرامې دي هغه حلال کړي په معمولي بانو باندې. ظلم عربي زبان کې تاسو زده کړی، ظلم څه ته وایي؟ بې ځایه یو شی استعمالول. وضع الشی فی غیر موضعی ما فی نقصان وعاد زیادت. امام راغب اصفهانی فرمایي مفردات القرآن کې ظلم بې ځایه یو شی استعمالولو ته وایي، کمی ته هم وایي، زیاتي ته هم وایي. که یو سړی چې کوم دی د الله په حقوقو کمی وکړي نو دې ته هم ظالم وایي، او که د الله په حقوق زیاتی وکړي دې ته هم ظالم وایي. که بندګانو حقوق چې هغوی له کم ورکړي نو دې ته هم ظالم دی، او که فرض که د یو بنده حق چې کوم دی کم دی او د بل نه کټ کړي او د هغې بل له زیات ورکړي نو دې ته هم ظالم وایي. نن سبا خو په پاکستان کې خصوصي طور باندې د خرو سره موبایل دی، د سپو سره موبایل دی، د ګیدړانو سره موبایل دی، د مورتو سره موبایل دی، د سړو سره، بوډاګانو سره، د ښځو سره، د ماشومانو سره، او ټول لګیا دي څه بکواس په کوي او ټول وخت په دې باندې ضایع کوي. کله به یې ماله خوب نه راځي، ما یو کس ته ویل ستاسو څو موبایل دي؟ دوه. ما هلته چې نن ماسخوتن لمونځ وکړې دا دواړه موبایل دي ایسته بندي که، خو داسې بندي که چې سمه بیټریانې ترې وباسه بندي او بیا سمله ته وده کېږي او که نه. نو چې بیا بله ورځ راغی ما څنګه چلوي یاره واقعي بلکل وده ومه، نو ما هلته به څه وده شي؟ شیطان چې کومه دی نو هغه تا خوب ته نه پرېږدي، او ته ټوله شپه به دغه کې ګوتې وهې او لګیا یې او یاره جي ماله خوب نه راځي. ته ځان ستړی که نو الا که سړی بیمار او ځان له خبره تا له خوب درځي او که نه ځي. نن سبا خو دا مسله راغلې ده، نو اوس یو بله بیماري ده
او هغه بیماری دا دی چې مولیان صحیح کوي. یره چې دې مولوي صاحب چې کوم دی د ظلم خلاف خبرونه کوم، ستا هغه پلار کړي ده، ستا هغه نیکه کړي ده، ستا هغه لیډر خر کړي ده، هغه خره ممبران دي چې کېنولي دي په اسمبلی کې سنیټران دلګان هغوی کړي ده، نه چې هغوی نه ده کړي. زما څه کار دی؟ ته خو تش راپارول کې یاره جي دا ګوره که نه پلانکي مولانا صاحب داسې خبرې څه یې وکړه، څه چلی وکړو، څه کار یې وکړو، هېڅ یوه خبره هم نه ده کړې، خبره یې ګډه وډه کړه. نو نن سبا خانه تاسو ټول چې کوم دی نو دې ته وایي چې مولوي صاحب منبر باندې منن کښېني او هغه به وایي چې پلانکي ځای کې ظلم دی او پلانکی ظالم دی او پلانکی قاتل دی او پلانکی مولوي صاحب باندې څه سخته ده. ته ظالم نه پېژنې، ته ظلم نه پېژنې، تا چې د اخره منتخب کول او په دې اسمبلی کې د اخره ناست دي، دو درې لکه وټ دې وله ورکوو او د هغې په ځای باندې ښه غټ غټ جید علما، جید کره خلک چې خبره هم کولی شوه، د ظالم مخې ته ودرېدل شو. یو سنیټر و په ثابت سینټ کې مشتاق احمد خان صاحب، یو سنیټر او ټول سینټ چې کوم دی د هغه نه په اور کې پروت و، جواب یې چا نه شو کولی. نن ستا دغه ६۵ پښتانه په سینټ کې ناستي خبره کولی شي؟ اوله له اردو نه ورتي، نو په پښتو کې خپلې خبرې ولې نه کوي؟ بیا چې په پښتو کې نو ستا د دې چکدرې نه والا د چتراله پورې ستا دا ممبران دا په اسمبلی کې خبره کولی شي؟ څوک 8 سیکنډه خبره کوي او څوک 15 سیکنډه خبره کوي، خبره نشي کولی. ځان دا بیماري وباسئ. دا یاد ساتئ ظلم ظلم دی چې څومره دي طاقت یې دومره د هغې مخالفت کوي، د هغې مخالفت پکې. او چې د ظالم سره دی یو قدم واخیستو نو تم ظالم یې، او که د ظالم د خبرې حمایت دې وکړو نو هم ظالم یې، او چې ظالمانو په کار باندې چوپ پاتې شو نو بیا هم ظالم یې. والله مولا ته نه دي ویلي چېرې مولا چې کوم دی نو دی به د ظلم خلاف خبرې کوي او عوام به ټول د ظالمانو په ډله وي. په ډله نه یې تاسو ولي؟ نن چې رچا حکومت دی تاسو له دې سره یې که نه؟ دا ظالم حکومت دی که نه دی؟ د ظالمان حکومت سره چې ادارې په دې په 14 اګست او ازادي په ازادۍ کې چې کوم دی ستاسو یو وزیر اعلی نه ده که وزیر اعلی دی، هغه وایي چې دی نو ملي نغمه ویلې ده، ټولو دنیا یې زوتی ملي نغمه یې وویله. په دې ورځ باندې سندرې ویل پکار دي. سیاسي لیډران ګډېږي، ممبران ګډېږي، پوجیان ګډېږي، عوام ګډېږي، ماشومان ګډېږي، ښځې ګډېږي او بل یو غم پکې شروع شو. پخوانه باندې کوم دی نو دا برسي د کیک راوړه غواړي، دا پلانکیشه د کیک راوړه غواړي، اوس چې کوم دی یوم ازادي د کیک راوړه غواړي. د یو غم نه خلاصېږي په بل غم باندې څه د رحم چې کوم دا ودرېږي چې د خال لپاره دوا وکړه. په ما سخته دوا کوم، ولې کومه؟ څه له دوا کوم؟ د شریعت ټول سیلمه خلاف روان او دوا په ما کې، د ظالمانو ملګری او دوا په ما کې، دې صرف دواونه لراغلی یم، دوا او دوا او دوا. ملا تش د دوا دپاره پاتې شو، تش دا به وایي چې هلکه پلانکی ظالم دی چې بس ګړپ ګرفتارېږي او ته به ورته بیا خاندې پړقې به وایي چې او چې دا به سره میلاو. دا یاد ساتئ قانوني لحاظ سره چې کومه دی د ظالم حمایت هر څوک چې کوي، که دا ظالم وزیر اعظم دی، که دا ظالم صدر دی، که دا ظالم مشر دی، که دا ظالم مالدار دی او که دا ظالم غریب دی، او که دا آرمی فوج دی او که دا سیول دی او که دا هر څوک دی، خو چې ظالم دی نو د هغه حمایت چې څوک یې نه دی ورسره ملګری دی. دا نه چې پلانکي ځای کې ظلم دی او پلانکي ځای کې ظلم دی. ظلم خو زما ستا سره څه دي؟ څه کولی شئ؟ ظالمان منتخب کوئ، غله منتخب کوئ، غله سنیټران کوئ، غله وزیر اعظمان کوئ، صدران کوئ، مشران کوئ، نو د چا نه تمه کوئ؟ د انصاف تمه د چا نه کوئ؟ د سپریم کورټ په غټه کرسۍ باندې ناست چې کوم دی نه د انصاف فیصله نشي کولی، د های کورټ په غټه کرسۍ باندې ناست هغه د انصاف فیصله نشي کولی، صدر او وزیر اعظم د کرسۍ باندې ناست دی هغه د انصاف فیصله نشي کولی، وزیر اعظم د انصاف فیصله نشي کولی. د چا نه انصاف غواړئ؟
د چا نه انصاف غواړئ؟ دا د خپل لاس موږ داسې یو ټول کارونه په خپله کوو او ګیله د الله نه کوو. زما خو هېڅ زړه درد نه کوي. قهر راځي، عذاب راځي، کم ځای کې څه تباهي راځي، پروا مې هم نشته دی. دا موږ په خپله غواړو، په خپله دا ټول کارونه په خپله کوو. تاسو په خپله سوچ وکئ. دا کم دکانداران چې دا کومه د شریعت خلاف شیزونه راوړي، ولې دا ظالمان نه دي؟ دا په کومو کورونو کې چې دا پلار او ورور او تره چې کومه دی دا د شریعت خلاف دا کیکونه میکونه راوړي، دا کټکۍ، دا ظالمان نه دي؟ دې د ظلم نه وی؟ په خپله باندې موږ ظالمان یو. د کچ نه والا تر غټه پورې او د نر نه والا تر ښځې پورې او د پوهه انسان نه والا تر ناپوهه پورې ټول ظالمان دي. ظلم کوي او بیا ګوته یو سړي ته نیسو، پلانکی ظالم دی، پلانکی ظالم دی، پلانکی ظالم دی. پخوا نه یو ظالم و، یو حجاج ابن یوسف به ظالم و، نو باقي څوک ظالمان نه. نن خو د صدر نه والا تر لاندې ماتحت پورې، د نر نه والا تر ښځې پورې ټول ظالمان دي. او بیا هم ګیله کوو. یاره جي د امن دپاره ده. څنګه د امن دپاره دعا غواړې؟ پرېږدې نه او دعا غواړې؟ د بغاوت کارونه نه پرېږدې او د بغاوت او د ظلم کارونه نه پرېږدې او د عذاب د غوښتلو کارونه نه پرېږدې او ته نه جي الله امن راولې. څنګه به امن راځي؟ الله به ډبل قهر راولي. دا خو چې کله سړی ستومانه شي او پریشانه شي او خپیمانه شي او ګناهونه پرېږدي او بیا الله ته متوجه شي چې الله زه ګناهګار یم، موږ بچ کې، بیا کېدلی شي اوس چې ته څه پرېږدې نه او مخکې د یو ګناه کول او سل ګناه کې، مخکې د یو ظلم کول او یو لک ظلمونه کې، او یا الله وایي موږ بچ کې. څنګه به دې بچ کوي؟ دا بچ کېده ګران دي. د دې وجې دا حدیث د آیتونه واورئ او ځان پکې وتلئ. راځي مولا ذموار نه دی. جابر ابن عبدالله فرمایي اتقوا الظلم، نبی علیه السلام فرمایي د ظلم نه ځان ساتئ. ولی فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. د یو لیډر د ازادۍ دپاره، د یو لیډر د ازادۍ دپاره 15 لکه او 10 لکه خلک راوځي. مخکې هم راوتي دي، اوس هم راوتي دي. او د یو مظلوم د جړا د فریاد دپاره 10 کسان نه راوځي، 10 کسان نه راوځي. اوس ته غواړې امن؟ عجیبه خبره ده. الیکشن چې کله یو خر وګټي، یو خر، نو د هغې دپاره ستاسو په دې کلي کې ټوله شپه چې کومه دی جلوسونه وباسئ او دوپړۍ او باجې وهئ او چاپېره ګرځئ او الله ته وایي یا الله په ما قهر نازل کا، یا الله ما غرق کا، یا الله ما تباه کا. دا ورته وایې که نه؟ وایي چې ګناه سړی کوي خو دا مطلب دا چې یا الله ما باندې قهر نازل کا. لیکن دغه دوپړو باجو والا د فلسطین په جلوس کې څومره کسانو، د فلسطین د حمایت په مظاهره کې دغه دوپړو باجو والا دا چې نر ښځې ګډېدل، د هغوی کې څو کسان راوتلي مظاهرې ته؟ تاسو په خپله وایئ. سزا به تاسو ته نه میلاویږي؟ قهر به نه راځي؟ لال مسجد چې ورانېدلو 1400 جینکۍ چې کومې مشرف شهیداني کولې، څومره کسان راوتي وو؟ کمې پارټۍ والا راوتي وو؟ چا مظاهره کړې وه؟ اوس چې هغه جومات وران شوی دی نو اوس څوک راوتي دي؟ اوس یو مولیان راوتي دي، پټکو والا مولیان. څوک راوتي دي؟ کم پارټۍ والا راوتي دي چې مظاهره یې کړې دی چې هلکه دا ظلم شوی دی؟ پاکستان د ملا په دعا ساتئ، د ملا په دمې ساتئ، د ملا د جومات په امامتۍ باندې ساتئ، لیکن نور هم ملا پدې شي وایي دا د کار نه دی، حکومت ته د کار نه دی. حکومت ته چا کار دی؟ د غل، د ډاکو، د قاتل، د ظالم، د مورتي، د شرابي، د اجړاګانو. تاسو بل یو وزیر صاحب تللی دی، موبایل به هم کتلی او هلته چې کومه چې ایرپورټ نه راوځي که نه، نو د ده سره خپل بریف کیس دی که هغه شی ورسره دی، خلکو پسې لیکلي دي وایي دا په پاکستان کې دا د اوس روان نو 20 کس ګاډي ته مخکې روان 20 پسې وروسته روان. وایي ځکه دا بېقوفه قوم چې کوم دی وزیر دی، د نااهله قوم وزیر دی او په یورپ کې هغه ته څوک ګیا نه اچوي، په اخور باندې نه تړي. نااهله چې کله ترجیح ورکړي نو هغه به دې سټ ماتوي، اهل چې کله ترجیح ورکړي نو هغه به ستا چې کوم دی حفاظت کوي. نن موږ نااهلو ترجیح ورکړې ده، ظالمانو هم ترجیح ورکړې ده. ظلم به خامخا راځي، دې ته ښه 2 سترګې نه 4 سترګې کولاو کوي.
2 غوږونه نه، دا 20 غوږونه ورته کلاو کوي. دا به کېږي، دا به ځکه کېږي چې مونږ یو ظالمان، مونږ د ظالمانو حمایت کړی دی، د ظالمانو مرګستیا هم کړې ده. داسې به کېږي. دا پیغمبر وایي دا اتقوا الظلم، ظلم نه ځان بچ کوي. فإن الظلم ظلمات یوم القیامه، ځکه چې د قیامت په تیرو کې د ټول نه بدترین تیرې دا ظلم دی. او نن زموږ کاته خرابه ده. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایي لتؤدون حقوق الى اهل يوم القيامه حتى يقاد لشاة الجلحه من شاة القرناء. الله تعالی ګړه بيزه نه پرېږدي، الله تعالی غوامیخه نه پرېږدي، الله تعالی اوښ نه پرېږدي، الله تعالی مارغان نه پرېږدي چې هغه غیر مکلف دي. نو مکلف مخلوق به څنګه پرېږدي؟ پیری به څنګه پرېږدي؟ انسان به څنګه پرېږدي؟ بیا په انسانانو کې به صاحب اقتدار څنګه پرېږدي؟ پوهه انسان به څنګه پرېږدي؟ هغه طاقت خاوند انسان به څنګه پرېږدي؟ دا خو ډېره ګرانه خبره ده. ځکه رسول الله فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به دا کونډۍ بېزه به د ښکرورې بېزې نه خپل بدل اخلي. نو چې ځناور چې غیر مکلف دي، نه پې مونځ شته، نه پې روژه شته، نه پې زکات شته، نه پې حج شته، نه پې عمره شته، د هغې نه بدل اخلي. هغې چې ظلم کړی دی د هغې سزا به ورته میلاویږي. خو لیکن مونږ خو انجام ته نه ګورو. پرې پاکستان کې، پاکستان نه بهر مه ځه، په دې پاکستان کې د ظلم انجام تاسو ته پته ده. مشرف ظلم کړو، جماعت او مدرسې ورانې کړې وې، ظلمونه یې کړي وو، پښتانه هم ډېر وژلو. تاسو ته پته مړ کېدو نه څنګه چل شوی دی. نبي علیه السلام فرمایي چې په کوم ځای کې سپی که نه، سپی هلته د رحمت فرشتې نه راځي. نو د ښی طرف ته یو سپی ناست و، د ګس طرف ته بل سپی ناست و، د هغه روح ووتو. چېرته به تلی؟ او 2 سپي ورسره ناست و، نه د ښکارو نه ښکاري وو، نه د چوکیدارۍ وو، بلکې تش د ارامېتوب دپاره یې ساتلي وو. ښی طرف ته یو سپی دی او ګس طرف ته بل سپی. لیکن د ظلم انجام ته نه پېژنې. اتاتورک ته نه ګورې، جمال عبدالناصر ته نه ګورې چې کوم خلقو ظلمونه کړي د هغوی انجام څه و. الله تعالی به کې چینجي کړي وو. په اتاتورک کې چې کوم دی چینجي کړو، چینجي په جنازه کې څو کسانو تاسو ته پته ده؟ جنازه یې چا نه کوله. جنازه 5-6 کسان په جنازه کې وو، څوک یې جنازې له نه تله. خو لیکن دا خلک د هغې نه عبرت نه اخلي، دا سوچ نه کوي چې لکه د ظالم انجام څه دی. دا یاد ساتئ، ګورئ چېرته به سوچ او بې فکره نه شئ چې الله چې کوم دی د ګډو بېزو نه بدل اخلي، د هغوی سره انصاف کوي، نو د انسانانو نه به نه اخلي، د پوهانو نه به نه اخلي. دی به څنګه بچ شي؟ دا بچ کېدلی نه شي. که دا تا ځمکې ظلم کړی دی نو دغه ظلم سزا به درته میلاویږي. حضرت عایشه فرمایي، بخاري او مسلم حدیث دی چې 11 ځمکې د چا نه نیولې، د 20 ځمکې پورې به دې دغه غم په غاړه کې پروت وي، دغه غم به دې په غاړه کې څه وي، دا به دې پروت وي. بعضې وخت کې د بعضې خلکو په ذهن کې یو سوال راځي چې هلکه الله تعالی دې ظالم ته مهلت ولې ورکوي؟ نو زما او ستا صبر یو شانتي نه دی، او دا دارالامتحان دی. زما او ستا د امتحان خو هم به څه معیاري که نه. دا حدیث دی صحیح بخاري و مسلم. دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ رسول الله فرمایي ان الله لیملی للظالم، الله تعالی دې ظالم ته مهلت ورکوي. فاذا اخذه لم يفلته، کله چې ونیسي که نه نو بیا ترې خلاصېدی نه شي. ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. الله یې چې ونیسي که نه بیا ترې خلاصېدی نه شي. چې ګرفتار یې کړو که نه بیا داسې ګرفتاري بیا بچ کېدی نه شي. تاسو په دې کلي کې ډېر زورور زورور خو چې الله ونیول که نه، الله ګرفتار کړه، قسم دی چې ټک یې نه شو کولی. بیا ټک چې ګرفتار شو په دې پاکستان کې، په دې دنیا کې چې کله ظالمان الله نیولي دي نو بیا یې پرېښي نه دي. لہذا ګورئ هر یو سړی یاد ساتئ، هر یو سړی د خپل وس مطابق ظالم دی. یو به غټ ظالمي، یو به ورکوټې ظالمي، یو به چې کوم دی معمولي غوندې ظالمي. خو ظلم دی روان دی، او ظالم الله تعالی نه معاف کوي. د ظلم ډېر بد انجام او ظالمانو ته الله تعالی پر دنیا کې داسې سزاګانې ورکړي دي، د عبرت سزاګانې ورکړي دي. د حجاج غوندې ظالم د مرګ په وخت کې چې کوم دی نو هغه داسې په تکلیف کې دی چې بیا ورته خپل مرګونه رایاد شو چې ما څه کړي دي، ما څومره ظلم کړی دی، څومره زیاتی مې کړی، مخې ته وته شو.
دا چې کله سړی مړ کېږي که نه نو دته دا خپل ټولې غلطیانې مخې ته شي دا ګوره ښه کارونه ورته مخکې کېږي نه دا ټول بد کارونه ورته راوړاندې شي دا چل مې کړی دا چل مې کړی دا چل مې کړی دی هغه چل مې کړی دی څه به کېږي نن زمونږ سره چې کومه دی څه احساس نشته دی دا یاد ساتئ ګوره دې کارونو نه پسنګ شئ ډېر بې غیرتۍ طرف ته روان یو ډېر بې غیرتۍ طرف دومره بدعات او رسومات شروع دي څه حد یې نشته دی دومره ظلمونه مولیان هم ظلمونه شروع کړي درېیمه ستا په خال کې درېیمې شروع شوی اوسو نن یې درېیمه ده مولیان ټول اخلاص یې خانه ښکته او پورته او ځان ته پکې دا موحدین هم وایي هغه هم پکې را خلاص دي نن جي درېیمه ده او اخره دوا ده څه شي اخره دوا ده دا په څه کې دي دا په کوم حدیث کې دي کوم پیغمبر کړي دي صحابي کړي دي تابعي کړي دي چا کړي دي امام ابو حنیفه کړي دي خانه دوی هم په بدعاتو کې شروع کړي سبا به بیا خیرات هم شروع کړي په درېیمه دې له راځئ دا تا ته چا ویلي دي د مړي کور والا خفه کېږي الله دې ولا زړه وچوي زړه زر ځله خو دې خفه شي څه دي پکې تاله څه درکوي مولوي صاحب ښه سړی دی دا نوم به دله درکړي نه پکې روپۍ شته نه پکې مال و دولت شته نه پکې بل څه ایوارډ شته دی خو تش په مقابلو کې تاسو هم راخلاصي دلته یو څو شیزونه دي نو هغه خو ځان خامخا هغه مولیان خو ځان خامخا رسوي درېیمې ته ځان رسوي قسم دی که دا د الله دپاره دي دا الله دپاره نه دي بس دا ردې دپاره دا ځانوي بدعت شروع شو کم یو کار دی چې ټیک دی مولیان نم خطا شوي ده او د عوام نم خطا شوي ده او مفتیان نم خطا شوي ده او مشران خو دا پرېږده دا خو دغه انجام نو دا یاد ساتئ دا اعتراض مه کوئ چې ظالم ته الله مهلت ورکوي دا مهلت د هغه د نیولو دپاره دی چې کله ونیسي بیا یې پرېږدي نه بیا ول هغه سزا ورکړي چې ته به حیران شي په دې وجه ظالم دپاره به جنت کې څه حصه نشتی دته به سزا میلوي کې تاسو غریب پیژنئ غریب تاسو هندو ته وایي چا ویل چې هندو ته وایي غریب هندو چاته وایي پیغمبر خو غریب مسلمان ته وایي تاسو نه دی اورېدلی دا حدیث صحیح مسلم نبی علیہ السلام فرمایي یو ځل صحابو ته اتدرون ما المفلس تاسو غریب پیژنئ نو ته هندو ته وایي حدیثونه خبر نه هندو ته وایي مسلمان ته وایي هندو خاص هم غرق دی مسلمان ته مفلس او غریب او تباه او برباد وایي کومه مسلمان دا مسلمان المفلس فینا من لا درهم ولا متاع له صحابه چې روپۍ شرپۍ اوسې دا غریب دی نه دا غریب نه دی ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت زما د امت غریب دار دا عمرې چې کوي که نه دا مفلسان دي دا مفلسان دا په سرکاري پیسو باندې دا دورې کوي وزیر اعظم او صدر او چیپ او بل او بل او خانه غرب یې جوړ کړی په خپلو پیسو لاړ شه عمرې له په خپلو باندې څوک چې کوم دی د 40 ګروپو چې کوم دی شوملیز کې نو څوک چې کوم دی 15 کروړو بسکټ خوري دا ستاسو مشران دي څوک چې کوم دی نو هغه شوملي دومره څکي لسی نو بل پکې چې کوم دی نه 15 کروړو چې کوم دی هغه سنډه چې کوم دی نو هغه بسکټ خوړل دي انو خدا پرې د جانور برسي ابه سکړي اول غریب داره چې د قیامت پر ورځ راشي ډېر منځونه کړي دي روزي او ډېر زکاتونه دا خو به دوی کې نشته خو عمرې کړي دي ویاتی قد شتم هذا او راشي یو سړی وایي ربا دې ما ته کنځلې کړي دي ربا ما الزام لګولی ځکه زما مال یې خوړلی زما وینې توی کړې ده زما وینې توی کړې ده زه چې کوم دی مظلوم او جیل ته اچولی یم زه ټارچر کړی یم زما دماغ یې خراب کړی دی زما مال یې والی دی زه وهلی یم لاټي چارج یې راباندې کړی انسوګیس یې راباندې راچولی دی وضرب هذا نو دا څه معمولي غوندې څه نیکۍ یا به دې ټولې لاړې شي نو بل به راشي هغه به خپل شکایت وکړي نو د هغه ګناهونه ورالې په ده به بارئ په ده به بارئ نو آخر به ورته وایي ثم ترحب فی النار بیا به جهنم ته څه کې دا به وغورځوي ځان هم کنټرول کول غواړي د خپل وس مطابق چې څومره موږ ظالمان یو چې دا ظلم خو پرېږدو که نه څومره چې زموږ وس دی نو هغه وس مطابق خو کار کول پکار دی که نه غټ ظالم خو لاس یې نه شو نیولی که نه نو د ورکوټي ظالم لاس خو نیوی شي که نه د ورکوټي ظالم لاس هم نشي نیولی نه د خپله ژبه او د خپل ځان خو چې ظلم کوي دا خو بچ کولی شي که نه نه موږ خپل کور کې ظلم او د شریعت خلاف څه منع کولی شو نه په خپل ځان باندې کولی شو نه په خپل محله کې کولی شو نه چېرته د سړیتوب خبره چاته کولی شو نو ته به غټ ظالم څنګه ونیسي د هغې مقابله به څنګه وکړي چې په خپله یو سړی ظالم دی خپل ځان د ظلم نه نشي بچ کولی نو بل به څنګه بچ نو الله تعالی دې موږ د ظلم نه بچ کړي او الله دې موږ کې طاقت پیدا کړي چې موږ د ظلم مقابله وکړو او د ظالم حمایت ونه کړو
د ظالم مقابله وکړو، د ظالم حمایت ونه کړو، د مظلوم چې کومه دی نه حمایت وکړو او د مظلوم ملګری شو چې الله راضي شي، الله ناراضه نه شي. الله تعالی دې موږ د ظالمانو نه بچ کړي او الله دې موږ په سمه لار روان کړي. وما للبلاغ.